السلام علیکم ملګرو. اخر عمران خان د الشفا هسپتال ته منتقل کړل شوی دی د اډیالا جیل نه. عمران خان بیګا یوې نیمې پورې زم په انتظار ما نیوز چینلو ته ناست ما خو هیڅ قسم اپډیټس نه راتلل. تقریبا بیا لیټ اورز کې عمران خان د اډیالا جیل نه الشفا انټرنیشنل هسپتال ته منتقل کړل شوی دی او کم روټ چې کوم لار باندې چې خلکو توقع کوله چې په دې لار باندې به عمران خان الشفا هسپتال ته منتقل کیږي، نو په هغه لار باندې صحافیان په هغه لار باندې د ټول میډیا چینل چې څومره هم دي د پاکستان ورسره انټرنیشنل په دې انتظار چې عمران خان بوس په دې لار تیریږي او موږ به هغه سم موومېنټ کیچ کوو، موږ به هغه سم موومېنټ کیپچر کوو. خو عمران خان په هغه لار باندې نه بلکې حکومت چې کوم اسلام آباد انتظامیه چې کوم وا هغه دغه میډیا او عوام چې کوم دی مس روټ کل او په بل لار باندې عمران خان الشفا هسپتال ته منتقل کړل شوی دی. یو خبر دی ټول پی ټی آی کارکونانو د پاره د پی ټی آی د پاره لکه عمران خان هسپتال ته منتقل کېدل د پی ټی آی د پاره یو غټ ریلیف دی. اوس د هسپتال مخله چې کم ټایټ سکیورټي ده یا کم خاردار هغه کانټاتارې به چوکړل شوي دي، نو هغې نه اندازه دا کېږي چې عمران خان یو ځل بیا د ملک وزیر اعظم جوړېدو ولې ځکه چې هغه له کم پروټوکول ورکړل شو 18 ګاډي دا کم په کومه لاره باندې چې عمران خان هسپتال ته منتقل شوی دی او په هغې کې وایي 18 ګاډي شامل چې شپږ پکې امبولانس وي او نور هم یو ډېر غټ پروټوکول کې عمران خان د اډیالا جیل نه پیمز هاسپټل ته منتقل کړل شوی دی. جی دې حوالې سره انټرنیشنل میډیا هم خپل کوریج ورکړی دی. سهیل افریدي هم یو خپل پیغام جاری کړی دی. سهیل افریدي خو کارکونانو ته ویلي دي چې تاسو هیڅ قسم رش روش د اډیالا جیل نه تر پیمز الشفا انټرنیشنل هسپتال پورې هیڅ قسم رش روش، هیڅ قسم ناربازي، هیڅ قسم تاسو جلسونه په دغه لارو باندې به تاسو هیڅ قسم سرګرمي اکټیویټي پولیټیکل اکټیویټي نه کوئ. سهیل افریدي خپل عوامو ته، خپل کارکونانو ته، خپل د پی ټی آی لیډرشپ ته دا کلیام خو واضحه مطلب پیغام ورکړی. دې نه علاوه بل دا خبر هم راغلی دی چې عمران خان سره د زموږ چې کوم فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر دی د هغه ورسره هم ملاقات شوي دي. دا هم یو صحافي یو غټ خبر جاری کړی چې د هغه هم ورسره ملاقات یو ملاقات نه وایي ډېرې ملاقات شوي دي. اوس د فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر عمران خان سره ملاقات کېدل دا هم د پی ټی آی دپاره یو خوشایند خبر ده، یو ښه اپډیټس دي. بل چې کوم حکومت ته غي سره پریشر درو حکومت سره دا پریشر د چې ګوره عمران خان خو لږ بیمار دی 16 سپتمبر پورې به د هسپتال کې څه کوي پکار دا و چې د یو ورځ نیمه هسپتال ته منتقل شي او هسپتال نه واپس اډیالا جیل ته. حکومت سره دا غم دی، ای سره دا غم نه چې عمران خان ولې هسپتال ته منتقل شو، ای سره دا غم دی چې هسپتال نه واپس د اډیالا جیل ته راځي. ای سره دا غم دی، ای وای چر تاسو نه اډیالا جیل نه دی بنګاله ته بنګاله نه چاته پرایم منسٹر هاوس ته رانشي عمران خان. ای سره دا غم دی حکومت سره، کاغه پیپل پارټي دا او کاغه مسلم لیگ نون دی وای بالکل هسپتال نه منتقل شو، هسپتال نه دی اډیالا جیل ته راشي. غټ ټینشن دی وسره د دې خبره. نو د پی ټی آی د لپاره یو خوشایند خبره ده، یو خوش خبری ده کارکونانو ته ټولو ته چې عمران خان سیفلی د اډیالا جیل نه الشفا انټرنیشنل هاسپټل ته منتقل کړل شوی دی.